بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالله جان صابر. قدرمنو، زمونږ د پښتنو غټه بدقسمتي دا ده چې کوم ځای کې د کار خبرې یا زمونږ د فایدې خبرې نو هلته د پښتنو مشران څوک نه راغواړي. خو کوم ځای کې ټایم ضایع کولي، هسې مشغولتیا وي، نو هلته د پښتنو مشرانو ته حیثیت هم ورکولی کېږي او هغوی ته وایي چې تاسو نه موږ مشوره مخلو. په پېښور کې یوه جرګه وشوه په دې مقصد چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کومه شخړه روانه ده، کوم جنګ روان دی، د دې د ختمولو لپاره پکې مشوره وشي. دغه جرګه څه سیاسي او څه سماجي او څه داسې مشران چې د خپل طرفه یو کوشش کوي چې یاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ جنگ دا یا ختم شي یا کم شي او دا مسله حل شي او ورورولي جوړه شي. ښه خبره ده، ډېره ښه خبره ده. خو مسله څه ده؟ مسله دا ده چې دا د دوه هیوادونو ترمنځ جنگ دی. دا د په کلي کې د دوه خاندانونو یا د دوه افرادو جنگ نه دی چې دې دپاره تاسو د خپل طرفه راپاڅېدئ او یو جرګه هم جوړه کړه. مشران پکې د قبایلي سیمونو هم راغوښتي شوي دي، لوکل له پېښور او د دې نورو سیمو خلک هم پکې وو او هغوی دا وایي چې موږ غواړو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ جنګ ختم شي. موږ هم غواړو، موږ ټول غواړو. خو دا راته ووایه چې دا جرګه چا راغوښتې وه، د دې سره سپورټ د چا و، د دې سره اتارټي څه وه، په دې باندې خبره پکار ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د جنگ دپاره چې کومه جرګه کېږي هغه به هله کامیابه شي، یا د وفاقي حکومت په وینا راوغوښتی شي، د صوبایي حکومت په وینا راوغوښتی شي، یا چې کوم سیکیورټي ادارې دي د هغې مشران راشي او هغې کې کښېني. نو پکار ده چې هسې د پښتنو مشران راټولول او مشغولتیا کول او یو ځان له دغه جوړول، حیثیت جوړول چې موږ هم لګیا یو جرګه کوو، نو دا چې هر چا کړې ده دا یو غلط کار به ورته زه ځکه ووایم چې څه فایده یې نشته. یو فضول کار یې کړی دی، فضول یې داسې کړی، سوري زما الفاظ تاسو ماین کوئ ما، خو زه په دې جرګه باندې غوسه مې او خفه مې وه چې یاره د پښتنو دا مشران دومره اوزګار دي چې تاسو یې د انګا بنګا نه راغواړئ، تاسو یې کېنوئ او بیا هغې ته وایئ چې موږ جرګه کوو. تاسو له چا دا اتارټي درکړې چې جرګه وکړه؟ او آیا ستاسو دومره پاور شته دی چې دا جرګه دې کامیابه شي لکه افغانستان دې ستاسو په خوله رضا شي، پاکستان دې ستاسو په خوله رضا شي؟ د پاکستان او افغانستان ترمنځ جنګ هله به ختمېږي چې کله د پاکستان مطالبات افغانستان ومني، اکه نن دی که میاشت پس دی که کال پس دی، تر څو نه یې منلي شوي د پاکستان کلیر کټ دا سټانس دی چې تر څو مطالبات نه منلي شوي یو خبره نه منو. پاکستان چې کومه غوښتنه کړې ده چې د ترهګر چې کوم تنظیمونه دي په افغانستان کې د هغې خلاف د کاروایي وشي، د هغې نه پس خبرې هم کوو، جرګه هم کوو، مرکه هم کوو. پاکستان هم غواړي چې یاره افغانستان سره زموږ د ورورولۍ تعلق بحال شي. نو زما خواست دی چې دا جرګه چا هم راغونډه کړې ده هغې دې داسې وکړي چې افغانستان ته دې لاړ شي، د افغانستان مشران دې ځان سره کړي، که غواړي چې دا کومه جرګه یې کړې ده یو ټایم پاس یې کړی دی چې دا کامیاب شي، نو داسې دې وکړي همدغه مشران دې ټول لاړ شي افغانستان کې دې همدغه ځای مشران چې څنګه عام خلک دي هغه دې راټول کړي، هغې ته دې وایي چې یاره تاسو د خپل حکومت ته کښېنئ چې د پاکستان مطالبات ومني او دا مسله حل شي. که نه دا جرګه دغسې نشي کولی، دومره افغانستان ته نشي تللی، افغانستان حکومت نشي مجبورولی، یا افغانستان حکومت ته د پاکستان چې کوم دغه د مطالبه ده هغه نشي ښودی، نو بیا خلک راغونډول او ناسته کول او دا هسې بابولالې دي. پکار ده چې کله هم داسې جرګه کېږي نو هغه د اول خپل حیثیت ته وګوري چې یاره ما سره د وفاقي حکومت مرسته ده، د صوبایي حکومت مرسته ده، یا د جلسو مرسته ده، یا د سیکیورټي ادارو مرسته ده، چې دا نه او په عوامي سطح ته د دوه ملکونو خبره هغه هم د ملک دننه کې نو غلطه ده. پکار د دې مشرانو له چې دوی داسې وکړي چې افغانستان ته خپل طرف ووایي چې زموږ ملک
پاکستان چې تاسو ته کوم مطالبات یې دي درست دي او دغه مطالباتو کې پکار ده چې تاسو کار وکړئ، تاسو په دې باندې سنجیدګۍ سره غور وکړئ او د پاکستان مطالبات ومنئ، دغه شان به شخړه حل شي. نو مهرباني وکړئ زما هر پلیټ فارم ته دا خواست دی چې د پښتنو د مشران بې ځایه راغوښتل، بې ځایه راټولول، د دې نه لږه ډډه وکړئ. الریډي موږ دومره سفر شوي یو او مزید زما په خیال چې دا د پښتنو مشران په یو فضول کار کې وردن کول دا د دوی څه ظلم دی. نو پښتنو مشران له پکار دي چې هغوی دا چا په خوله باندې دا نه وایي چې راځئ چې پرې ورځئ، دا کار نه کوي. ټیک ده، او هغوی دې ورته وایي چې راځئ چې پرې ورځو، چې په شریکه ورځو. نو چې داسې نشي کېدی، دا پوسیبل نه ده، نو بیا پکار ده چې د پښتنو مشرانو خپل دماغ وجنګوي، یو سایډ ته کښېني. دا د دوو ملکونو مسله ده او زموږ ذمهواري جوړېږي چې خپل ملک سپورټ کړو، د هغوی مطالبات سپورټ کړو. چېرته چې حاد اوسئ، د الله په امان.